الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. صدق الله العظيم. د رمضان مبارک میاشت شروع ده. نن د منګل ورځ ده، رانهر ورځ ده. یو څو روژې الحمدلله ووتلې. بنیادي طور د ټلیفون په ذریعه د بعضې مسایلو خلک تپوس کوي، نو دغه مسایل چونکې د عام معاشرې او د عام مسلمان سره تعلق لري، نو یو څو ضروري مسایل دي چې هغه گوش گزار کړو. یو دا خلک تپوس کوي عموماً چې زما زوی ناجوړه دی، زما رور ناجوړه دی، روژه نشي نیولی، د دې څه فدیه ورکړو. د دې خبرې د ټولو ملګرو ته دا خبره وضاحت دی چې کم انسان بیمار شي او د ځوان زلمی وي او د بیمارۍ د وجې نه دې روژه ونه نیسي، لاول خو کوشش پکار دی چې دې روژه ونیسي. او که دې داسې بیمار دی چې دته یو مسلمان ډاکټر وي، هغه ډاکټر چې په خپله هم روژې نیسي، چې یاره ته روژه مه نیسه، ستا دا روژه ستا د هلاکت ذریعه ګرځي یا مرض دې پرې زیاتېږي، نو بیا دله پکار دی په خپل غالب ځوان دی فیصله ګمان کولی شي چې دې روژه ونه نیسي. مثلا هارټ پیشنټ دی، زړه بیمار دی، ډاکټر ورته وایي مه نیسه. د زړه د بیمارۍ مختلف قسمونه دي، بعض انسان پکې نوي شي، بعضې نشي نوي. یا د شوګر مریض دی، باید د شوګر مریض مې روژه نیوي شي، بعضې سخت شوګر یې نشي نیولی. یا د جګر څه بیماري د یرقان وغیره د ډاکټر وایي ته تنده نشي برداشت کولی، روژه مه نیسه. یا نور څه وجوهات دي. نو چې ځوان زلمی سړی روژه ونه نیسي، نو دله فدیه ګورې بلکل نشته. دی چې کله جوړ شو دا روژې به نیسي، او که دی جوړ شو او د روژې ونه نیولې، نو بیا دی مجرم دی چې دی جوړ شي خامخا به نیسي. او که دی په دغه بیماری کې مړ شو، نو اسم پې نشته. د رمضان میاشت تېره شو، دی همقسې بیمار دی 2-3 پې نور هم وروړی دی میاشت دی، او دی هم په هغه بیماری کې مړ شو، په دې فدیه نشته. فدیه په بوډا سړي دی، زمونږ فقها ورته شیخ فانی وایي، بوډا سړی یا بوډۍ ښځه چې هغه د خپل بوډاوالي د ضعف د بیماری ضعف د وجې نه د بوډاوالي سره چې کم بیماري وي د هغې د وجې روژه ونه نیسي، نو د هغې به بیا فدیه ورکوي که وسې کېږي. دویم اوس هم ما نه په ټلیفون تپوس وشو چې دا فدیه موږ مخکې ورکولو شو. نه، نشي ورکولی. چې کله روژه ونه نیسي د هغې نه پس به بیا فدیه ورکوي. د ورځې هم ورکولی شي، خو چې کومه ورځ ونه نیسي د هغې نه پس د هغې به ورکوي، او د ټولې میاشتې په آخر کې فدیه ورکولی شي. یو خو دا مسله شو. دویم کومه زنانه چې هغه په ګېډه ماشوم لري او دا یریږي په ماشوم چې که زه روژه نیسم نو په ما تنده یا لوږه راځي او د ماشوم ته ضرر رسي یا مري، دې له اجازت د دې خبرې شته چې روژه ونه نیسي، بیا به وروسته د دې قضا ونیسي. یا کمې ښځې ماشوم له پی ورکوي، نو بعضې ښځه ماشوم له پی هم ورکوي، روژه هم نیوي شي. او بعضې زنانه کمزوري پی چې ورکوي ماشوم له، نو دا په ځان یریږي یا په ماشوم یریږي چې ماشوم رانه خراب نشي، نو دې ته بیا هم اجازت شته چې روژه ونه نیسي، خو د دې په فدیه کار نه کېږي، دا به وروسته د دې روژې قضا نیسي. بعضې خلک د دې مسلې تپوس کوي چې بعضې زنانه دا ګولۍ وخوري یا انجکشن ووایي، دې دپاره چې زما بیماري را نشي او د روژې په دې میاشت کې زه پوره روژې ونیسم. دا یو سوچي چې دا ښکلې میاشت ده او په دې کې زه روژې مکمل ونیسم. یاره دا داوی خوړل او دا روژه که په دغه موده کې بیماري را نشي روژه نیول صحیح کېږي که نه؟ د دې دپاره که یو انسان ګولۍ او دارو خوري او په دغه ورځو کې چې د دې د بیمارۍ ورځې دي، د دې ګولو د دوای د وجې نه یا د انجکشن د وجې نه بیماري را نشي، روژه بلکل صحیح کېږي.
د روژې تعلق خو د بیمارۍ سره چې بیماري په هره وجه بنده شي نو بیا د خپله روژه نیولی شي د ګولۍ انجکشن د وجې نه بیماري رانله روژه دې نیسي خو بهتره ښه دا ده چې د انسان د ښځې دپاره الله فطري کومه طریقه جوړه کړې ده په هغې دی عمل کوي نه دی خوري ګولۍ انجکشن دی نه وایي د بیمارۍ د بندش دپاره پرېږده په خپل ټیم چې د زنانه بیماري راشي دې سره صحت باندې خطرناک اثر پرېوځي چې ګولۍ او انجکشن کوي چې بیماري را نشي په صحت هم اثر پرېوځي یو بل دې سره بیا د انسان د ماهواري بیماري ګډه وډه شي بیا مسلې د شریعت ګرانې شي بیا هغه د طهر او د حیض چې کوم خپل مسایل هغه مشکلاتو ته ورسېږي نو چې الله انسان له کومه فطري طریقه مقرر کړې ده هغې باندې د عمل وکړي چې الله بیماري راوسته او د الله رسول وایي چې په دې کې روژه مه نیسه قضا به وکړې نو بس خبره خلاصه ده که نو ګولۍ مولۍ مه خورئ زنانو ټولو ته زما خویندو میندو ته دا درخواست دی بس خپل فطري تقاضې ته ګورئ بل بعضې خلک دا سوال کوي د سفر متعلق اکثر زمونږ د مسافر رونه دي په بار ملکونو کې دي څوک په دوبۍ کې دي څوک ابوظهبۍ کې څوک سعودي کې څوک یو ځای څوک بل یاره موږ روژه نیسو که نه په سفر کې د روژې متعلق اجازت راغلی که څوک نه نیسي زمونږ بعضې فقها وایي په سفر کې روژه نیول بهتر دی او څوک یې نه نیول بهتر دی او بیا علماء په دې فیصله کړې ده چې شهري سفر یې لکه 76 یا 77 کیلومتر د خپل کلي د حدود نه دی روان شي نو چې سفر نه شروع شوي نو روژه به نسي ګوري چې سفر شروع شي د هغې نه پس دی بیا دې له اجازت د انسان لکه روژه نه نیسي نو با علما وایي هغه سفر چې دته تکلیف رسوي تږي کېږي پکې مشقت یي پکې په سفر کې او دته روژه نیول ګرانې نو بیا نه نیول بهتر دی قضا به ونیسي او که نه څه تکلیف ورته نو بیا بهتر دی چې خپله روژه ونیسي بهر کې که نه هم نیسي د سفر د وجې نه خیر دی نو وروستو بیا د هغې قضا وکړي بعضې خلک دا تپوس هم کوي زه په روژه کې انجکشن والی شم که نه بلکل والی شي نن یو بل ملګري م تپوس وکړه وی زما غاښ خوږېږي زه غاښ ایستی شم که نه بلکل ایستی شي چې ماهر ډاکټر چې وینه یې تېره نه شي په داسې طریقه والا غاښ وباسي یا غاښ ډک کړي چې د وینه یا اوبه تېرې نه شي پروا نشته دا غاښ ایستی شي پکې او که چېرته وینه یې تېره شوه د تېرېدو امکان یا د اوبو د ګوټیا د دې د تېرېدو امکان نو بیا دې نه وباسي غاښ خو ماهر ډاکټر چې وي معلوم دننه کېږي نو وینه نه تېرېږي بعضې خلک وایي خوله وینه شي دې سره دا وینه تېره شوه روژه ماتېږي که نه چې کله هم د انسان خوله وینه شي نو خو لاړې دې توکي او که لاړې تېرې کړې نو بیا د لاړې توکي پته به ورته ولګي چې دا لاړه غالبه وه که وینه غالبه وه که لاړه غالبه وه وینه ورباندې کمه وه نو بیا خیر دی او که وینه زیاته وه لاړه کمه وه د رنګ نه پته لګي بیا روژه ورسره ماتېږي و د روژې څه کفاره وغیره ورسره نشته بس صرف قضا به ونیسي دویم دا د تراو متعلق بعضې وروڼو تپوس کوي مونږ کور وکړو که جومات کې وکړو اوس خو نن سبا د کورونا د وجې نه زموږ علماو دا فیصله کړې ده چې کم نه کم خلک دې په جومات کې وکړي او په خپلو کورونو کې حجرو کې خپلې جمع وکړي هسې هم تراویح نفلي عبادت دی یعنې سنت دی سنت دی ده یعنې نفلي دا معنا چې زیاتي عبادت دی نور دا سنت دی نو په خپل کور کې هم جمع کولی شي په خپله حجره کې هم جمع کولی شي خو یو بنیادي څیز دی زموږ خلک د تراویحو نه ځان خلاصوي هغه عالم پسې منډې وي امام پسې چې ډس دی وباسي لکه د کلاشنکوف په شان ډزېږي نو هغه پسې منډې ووي دې زر تراویح کوي دا قمقلتوب دی چې ته اړو بل جومات ته لاړې کوم ملا چې زر در تراویح کوي تا وکړه نو په لاره دې څونه وخت ولګه د زر تراویح او د ښکلې تراویح په منځ کې ټول 15 منټه فرق نه نو 15 منټه کې د الله قیمتي عبادت ولې ضایع کوئ د خدای بندګانو دا هغه چاته ویم هغه عالم ته ویم هغه امام ته ویم چې د خلکو منځونه ګډوډوي او زر غرض غروز شروع کړي نه قومو کې او نه جلسو کې بس سمع الله لمن حمده ملا نیغه نه کړي او نیغ دي سجدې نه او د یو سجدې نه سر اوچت کړي په منډه دویمې لځي
د مارونو دا قومه د دوو سجدو په منځ کې جلسه ده او د رکوع نه چې پاسې قومه دا ګورئ د دریو امامانو زمونږ د امام ابو یوسف د په نس فرض ده که د ونه شي مونځ ونه شو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته واجب وای چې که د ونه شي نو مونځ پوره نقصاني دی او د واجب او د فرض په عمل کې هېڅ فرق نشته لوی نقصان یې که مونځ یې تباه شو او دا خو خدای پاک پورې ټوکې کې د عبادت خو د الله د رضا چې الله پرې راضي شي او زه د الله په حضور کې د خپلې پوره عاجزۍ اظهار وکړم نو الله پورې ټوکې کول پک دا چې یو سړی یو افسر له لاړ شي یو بادشاه له ورشي او دقسې حرکات و سکنات دي او په منډه راځي ستا سر به مازدیګر به پرې ووایي ما پورې ټوکې کوي اطمینان سره ولاړ هلته روغ غلی لاس پې په ادب او په احترام راځي نو د الله ذات څومره لوی دی صرف 15 یا 20 منټه ده صحیح تراو ده زر درمیان کې فرق دی نو 20 منټه او په 15 منټو مهرباني وکړئ زما اشترونو خپل عبادت مه بربادوئ د رمضان عبادت ډېر قیمتي دی ډېر زیات او د تراو ډېر لوی ثواب دی د شپې مونځ دی ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی قسم دی صحابو به په دومره وخت اړو چې بیا به کور ته لاړ نو خپلو نوکرانو خادمانو غلامانو ته به شا به پېشمنۍ راوړی ګورې سبا راخېږي دونه شوق به یې کوم نو ښه په اطمینان تراویح کول په کم امام چې زر زر کوي ډزلودې شروع کړي چې زر ترې ځان هم خلاص کم او زر ترې مقتدیان هم خلاص کم د دې ټولو مقتدیانو چې ورته پته ده چې دا غلط دي د هغوی خپله هم ګونه وشوه مونځ یې خراب شو او د مولا په سر د هغوی ګونه هم راوړېدو خپله هم پرې راوړېد نو مهرباني وکړئ تراویح په صحیح طریقه ښه ښایسته ښکلې مزېدار تلاوت هغه قاري صاحب چې هر حرف خپل ځای ته رسوي او قومو جلسه په خپل ځای کوي چې الله خوشحاله چې څوک زر زر مونځ کوي دې ته د مونځ غل ویل کېږي په حدیث کې او چې دا خراب مونځ کوي خراب دا معنا چې زر زر کوي ځان ته خلاصوي الله پورې ټوکې دي چې دا مونځ الله ته لاړ شي فرشتو ته الله وایي په دې مخې ورغورځي دې ته زما ضرورت نشته نو داسې نه ده پکار ښکلې مزېدار نو دا یو څو مسلې وي اکثر په ټلیفون باندې بعضې دوستان د دې تپوس کوي نو دا مې ځکه وضاحت وکړه چې ټول مسلمانان ته فایده والی الله دې دا روژې په موږ په خیر او عافیت سره تېرې کړي او رب العالمین دې د دې روژو د صحیح نیولو توفیق راکړي او رب العالمین دې پکې موږ له د عبادت توفیق راکړي او زیات پکې دا د قرآن میاشت د قرآن په دې میاشت کې نازل دی انشاءالله بل وخت کې به په دې بیان وکړم چې د قرآن تلاوت پکې ډېر پکار دی خو الله دې په صحیح طریقه دا روژې په موږ ونیسي او اکثر مسافر دوستان وایي موږ ته دعا کوئ په سفر کې واقعي هغوی دعا ته محتاج دي چې کوم مسافر دي بار ملکونو کې الله دې ول خیر او برکت او عافیت ورکړي او موږ له دې پکې د صحیح طریقې د سنتو مطابق د عبادت توفیق راکړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین